أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 16 آیات نمبر 155 یو آیات ویلې کېږي. الله جل جلاله وایي بېشک هغه کسان تولوا چې مخې وګرځو منکم له تاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې یو بل ته مخامخ شوې دواړه ډلې انما استزلهم الشیطان د هغوی له ښویولي ول شیطان ببعض ما په ځینې د هغې عملونو ګناهونو ما کسبو چې هغوی کړي وو مخکې ولقد عفى الله عنهم البته الله وایي بېشکه الله معافي کړه د هغوی ته ان الله غفور حلیم بېشکه الله پاک بخونکی او حلیم چې نو هغه بردباره ذات دی. اوس دې کې هم احد متعلق دی نو هغه تذکره وه نو مونږ ویلو چې کله احد کې بیا چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ښکته راکوش شو نو د هغې طرف نه بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې ایمان الله په هغه وخت کې نو راوړی د هغوی رالل دوباره حمله اور شولو نو چې کله د هغوی دوباره حمله اور شولو نو مسلمانانو باندې د مخې نه هم د شاته نه هم د دواړو طرفونه چې نو هغه پې حمله وشوله نو بیا مسلمانان صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د خپل ځان د بچاو د پاره او د دې لپاره چې دغه دومره د ګمسان جنگ دی چې په دې کې چې هغه پته ولګي چې زمونږ ملګري کم طرف ته دي کافر څنګه د کم ځای کې دي نو مونږ وې تیر آیات کې چې نو هغه تیر شولو نو دی غر طرف ته په پورته چې نو هغه روان شول اذ تصعدون ولا تلوون على احد نو دې کې اوس دغه نو هغه تذکره کوي الله رب العزت وی دا څنګه شو نو الله وی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دای نو هغه د دې وجنه چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دین مخکې د خطا او لغزش شو چې د هغه خطا او د لغزش په وجه باندې د دین د یو کار چې نو هغه ګنام صادر شو نو دا زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده ده چې دوه مخلوقه د ګناهونو نه پاک دي یو چې نو هغه فرشته او دویم انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دینه ما سیوا چې نو هغه درېیمه ډله هغه د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ده صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نه ګناهونه شوي دي صغیره هم شوي کبیره هم چې نو هغه شوي دي خدای متعلق چې نو د الله پاک حکم دادی الله پیغمبر حکم دادی چې الصحابه كلهم عدول صحابه ټول پر ټوله چې نو هغه نیکان دي الله حکم داغوی په باره کې دادی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله داغوی نه راضي دی او داغوی د الله نه راضي دی ورستو به کې چاته خبرې گنجائش نه نو هغه نشته نو دا د صحابه پورې نه نو هغه ولو دې کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلي دي وایي چې د آیات نه معلومه ده شوله چې نیکی او بدی دا ځوانه چې نو هغه جاذب دي دې کې چې نو هغه دا یو نیکی چې دی وکړه دا ځان ته بل نیکی راکاږي ګناه چې نه یو وشو نو دا ګناه سره چې نو هغه بل ګناه طرف ته راکاږي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین آلته دغه یو اجتهادي غلطي وشوله نو داغه په وجه باندې دویم هم بیا وشوله چې د دوی قدم په ځای ونر دیدو بلکې دوی د خپل حفاظت لپاره د غر طرف ته جنو هغه متوجه شول هغه باندې لږ وختل بیا چې ورته د الله پیغمبر आवाज وکړو الی عباد الله زما طرف تراشه اے د الله بندگانو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین بیا واپس رالو نو صحابه باندې اعتراض دا چې نو هغه د وخت نه روان دي او د دې چې نو بنیاد عبد الله بن سبا چې نو هغه خودلو دا يهودي ولو د چې نو هغه د هغه وخت نه صحابه په صدا کولو
بیا دغه شانتي داغه د مصر سره تعلق ساتو مصری کسان چې نو هغه ولو صحیح بخاری کې دا واقع شته جامع ترمذی کې چې نو هغه هم شته نور احادیث او کتابونو هم ذکر کړي تفاسیر هم ذکر کړي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حج لتلو نو چې کله د حج لتلو نو د الله د پیغمبر صحابه او ډیر لوی بزرګ او تقوادار سره او بزرګانو نیکانو خلق جدي کمزې کې دی باندې الله پاک رحمت راځي د دې سره ناست چې څوک کین نو هغه باندې د الله پاک رحمت راځي نو د سره لوی جمع غفیر خلق چې نو هغه راتلل مستفید کېدل چا د مسلې ز کول چا د احادیث ز کول او څوک آسي د دې زیارت لرالل د دوران کې یو مصری سړی چې نو هغه رالو رافضي شیعت طرف ته چې نو هغه مایل ولو نو د ټولو صحابه باندې او خصوصا په حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باندې چې نو هغه رد وکړو نو د رامخ کې شولو او د سړی اکثر داخلي نسبک هم وي نو د چې نو هغه بے ادبن چې نو هغه رامخ کې شولو ودا څوک دی خلک دا عبد الله ابن عمر دی وخا خد د نو موردل وس مول نو چې دا څنګه سړی دی نو د بے ادبی الفاظو بیا مخ کې چې نو هغه رالو چې کېناستو نو ویزو تاسو نه یو څو سوالونه کوم نو یو سوال په هغه کې دا وکړلو چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بدر کې وو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وینا وی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کله چې نو هغه د احد کې ګمسان جنگ چې کله شروع شو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې کم غر طرف ته تختیدل د په هغه تختیدونکو کې وو هغه ورته وی او وی زما دویمه خبره صحیح شو وی دریمه خبره چې نو هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیعت رضوان کې چې نو هغه ولو وی دې پاګه کې نو هغه ورته او نو پکې دوی الله اکبر زما خبره چې نو هغه صحیح شوله خلک وی چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دومره لوی سړی دی پس لوی سړی دی دومره اهم درې مارکو کې چې نو هغه دی نه ولو نو چې کله دی اهم درې مارکو کې چې نو هغه نه ولو نو په دغه باندې چې نو هغه وته وی دی پاسې دو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لمن کمس نو ونه کینه وز د دې خبر جواب هم وره صرف تان په صحابه باندې مکه مخ کې اعتراض د صحابه په جنو هغه په ځین کې مکه ځکه هغه د امت چې نو رهبران دي د دې وضاحت هم وسواره هغه کله چې هغه په غزوه بدر کې نو وی غزوه بدر کې د نکه دو وجه چې نو هغه داوا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل ټول تیاری چې نو هغه وکړو ځان سره او بس ته د اسلحه راوغسنه کله چې تلونو په هغه وخت کې داغه کور والا حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها چې نو هغه بیمار و او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عثمان ته چې نو هغه زمنګ سره نشیتلې هغه د الله رسول د اسلام اولنۍ غزوه د څنګه نشمتلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه ته نشیتلې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د تاسو کو د الله رسول وجه اور نبی رسول الله والسلام ورته وجه دادا چې ستا کور والا چې نو هغه بیمار ده ستانه ما سیوا چې نو هغه د حفاظت د خیال دغه د ډاکټر دوايي چې نو هغه سوکشته نه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته الله رسول ما د محله کورونو ته محله خزه تو ویل نه هغه برازي دغه بوله خیال ساتي دوايي طبيب ولا کوي نبی رسول الله والسلام ورته عثمان هغه خو بوله د ورځې کوي د شپې چې هغه ته تکلیف نو سوک به خیال ساتي ستا کور کې خو نور سوکشتم نه تو لاړ شم هغه د الله رسول چې زو لاړ شم نو زه به د دې دومره لوی فضیلت نه چې نو هغه محروم شم نبی رسول الله والسلام نه تو به نه محروم کېږي تا ته باقاعده چې نو هغه د غزوه بدر کې چې څوک شریک ول هغه مربتا ته اجر او ثواب هم ملایږي او تا ته په غزوه بدر کې چې نو هغه مال غنیمت کې حصہ ملایږي نو هغه ته حصہ ملاو شوله او اجر وته ملاو شو ځکه مونږ ویلې اصل دین چې نو هغه د الله او د الله د پیغمبر اتباع ده نو هغه په دغه اتباع کې پاتې شو دویمه خبره تا چې نو هغه غزوه احد وي نو غزوه احد کې الله پاک په خپل اعلان کړی دی لقد عفا الله عنهم الله داغوی ته معافي کړی ده او الله پاک داغوی معافي په دوه تاکیدونو سره راوړه یو لام سره دویم فقط سره او دریم افا فعل ماضی چې نو هغه ذکر کړه او فعل ماضی چې نو هغه یقیني زمانه وي نو الله یقینا داغوی ته چې نو هغه معافي کړی ده نو هغه معاف شوی دی او ته نه پرې دی
او دریم ته چې بیت رضوان کې هغه نو بیت رضوان خو شوی چې نو هغه د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دوجنو ځکه چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام سن 6 هجری کې صلح حدیبیه چې نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام عمره لتلو 1500 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وسره حدیبیه مقام تورسه د ناغوی ورته تاسو وس مخ کې نشه راتلې نبی علیه الصلاۃ والسلام اولنې قاصد اولنې نماینده چې نو هغه خراش بني خراش بن امیہ خزاعی چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ ولېګلو کله چې هغه ولېګلو نو داغه دتلونه ورستو داغوی لاړ داغه وخت چې نو هغه ذبح کړلو پاغه باندې د عمله کوشش وکړلو هغه دراوت وخت دو را پوچې نو را منډه د کلزان د اخلاص کولو نبی رسول الله سلام ته وی حضور علیه الصلاه والسلام د چوکو نماینده لګم عمر رضی الله تعالی عنہ ولېګم عمر رضی الله تعالی عنہ نماینده لګل بهتره دی الله رسول زما مزاج هم ګرم دی نو کاوی چل ول وکړو نو زمانه بیا برداشت نه کیږي نو اسنه کم مصلحت او صلح چې نو دا خراب نشي وستوک بشي و عثمان غنی بلاړ شي ځکه داغه مزاج چې نو هغه نرم دی یخ نه دی به هم داغوی خبري ووري هغه به د دې خبري ووري نو کله چې لاړو تفصیلی واقع نه نو داغوی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ونیولو ایثار کړلو د دې لپاره چې مسلمانان د پر ردی عمل کې چې نو هغه سکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ماسپخین د مانزه ټیم او ماسپخین ټیم خبر میلاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو د کیکر د ونی لاندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نه بیعت واغستو یو پدې خبره چې موږ به jihad فی سبیل الله چې نو هغه کو دویم پدې چې د دینه به موږ یو کس واپس زنه تخت وره صحابه چې نو هغه بیعت وکړو په اخره کې د الله پیغمبر چې کله ټول صحابه پوره شولو نبی رسول الله والسلام خیلاس مبارک کو چت کو ودا سره صحابه رضوان الله تعالی اجمعین ورته ودا تاسو خیلاس دی بیا ګس لاس مبارک کو چت کو ودا سره صحابه ورته ودا تاسو ګس لاس دی نبی رسول الله والسلام خپل ګس لاس راواغستو په خی کې خاو دو دا چې نو هغه د عثمان چې نو هغه بیعت دی نو د دې نه بل چې نو هغه فضیلت کېدې شي چې الله پیغمبر خپل نو اسی چې نو هغه د اعتراض کوي بیا په دې باندې چې نو هغه زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده واوري زمونږ د عقیده د کتاب چې نو هغه شرع عقاید نصفی باغې کې چې نو هغه لیکل دي ويكف عن ذکر الصحابه الا بخير صحابه تذکرہ سیوا چې نو د ادب او احترام نه په بل یو لفظ سره کول دا چې نو هغه ناجیز او حرام دي صحابه تذکرہ چې کې نو دا واجب د پدې باندې چې تو صرف داغو په خیر یادې نور به په بل ټکی نه یادې دا چې نو شرع قائد کې لیکلي دویم چې نو هغه شرح مسامره ابن الحمام رحمه الله چې نو هغه کتاب دی هغه اعتقاد اهل سنت تزکیه جميع الصحابه والثناء علیهم د اهل سنت والجماعت عقیده چې نو هغه بدای په دوی به واجب لازم به چې دوی د صحابه او تزکیه کوي دوی د صحابه او پاکواله چې نو هغه بیانای والثناء علیهم او داغوی به د خیر تذکره کوي داغوی د پاره به دعاګانې کوي ایصال ثواب به ولکي شرح مواقف کې پاغه کې چې نو هغه لیکل دي دا زمونږ د چې نو هغه د عقیده کتابونه دي یجب تعظیم الصحابه كلهم د تمام کې تمام صحابه چې نو هغه تعظیم دا واجب دی والکف عن القدح او داغوی په باره کې چې نو هغه بد رد ویل د دې نه ځان ساتل چې نو هغه دا واجب دی نو ځکه الله جل جلاله چې نو هغه وای دی چې په کومه ورځ میلاو شو او دا سچ شی ول نو دا صرف او صرف د هغه د حضور د وی خبره د نه منلو چې نو هغه شی ول خو صحابه توبه څنګه وباسله الله تحقیق سره چې نو هغه وی لقد عف الله عنهم یقینا الله چې نو هغه ته معافي کړی دا الله دا غوی نه چې نو هغه راضي شه دی رضی الله عنهم ورضوا عن الله پیغمبر الصحابه كلهم عدول الله دې موږ ته د عقیده نصیب کړي ان الله غفور بشک الله پاک چې نو بخون کې حلیم او بردبار دی ان الذين بشک کسان تولوا چې مخې وګرځولو منکم لتاسنا یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې یو بل ته مخامخ شول الجمعان دوانه ډلې انما استزلهم الشیطان بشک او خویل اغیل ر شیطان ببعض بما په بعض هغه ک گناهونو عملونو کسبو چاغوي کړيو ولقد عف الله او بشک معاف کړل الله پاک انهم اغیل ر ان الله بشک الله پاک غفور بخون کې حلیم بردبار دی
ان الذين تولوا بشکا کسان چې مخې واړو منکم لتاسو نه یوم التقى الجمعان پاغه ورځ چې هغوی یوم الته مخامخ شوې دوه ډلې انما استزلهم الشیطان بشکه خویلو هغوی لره شیطان ببعض ما کسبو په ځینې هغې عملونو چې هغوی کړي وو مخکې ولقد عفا الله او بشکه معاف کړل الله پاک معافي کړي الله پاک عنهم هغوی ته ان الله بشکه الله پاک غفور بخون کې حلیم بردبار دی